اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لهم قولا معروفا۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 5۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور مت دو ناسمجھو کو اپنے مال، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جن کو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے سہارا، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور کھلاؤ ان کو اس میں اور پہناؤ ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے بھلی بات، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آزماؤ یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس اگر محسوس کرو تم لوگ ان سے سمجھداری تو دے دو ان کو ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور سبقت کرتے ہوئے ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے، وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو ہوا مالدار پس چاہیے کہ بچے وہ، وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ہو حاجت مند تو کھائے وہ پس کھائے وہ بھلے طریقے سے عرف کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب حوالے کرو تم ان کو ان کے اموال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بناؤ ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی گواہ۔ دغا آیت مبارکہ کے اللہ جل شانہ 5 نمبر حکم بیان فرمائی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، دی یتیمان و مال متعلق اللہ جل شانہ احکامات و بیان شروع فرمائلو۔ دغا آیت نمبر 5 کے 4 حکم دا چی یتیمانو تا تاسو مال مہولا کوئی دی دوی والا مال تر دی پوری چی دوی کے عقل و شعور راشی۔ لفظ صفحہ جمع دا دی صفیح ایوا معنی پا لغت کی بیوقوف تم ویلشی، اسراف کون کی تم ویلشی، پاگل تم ویلشی، معشوم تم ویلشی، دا لغوی معنی دی۔ دلتا وینام دا مراد دا چی ناسمجوی، یعنی چی دی مال پا خرچ کونو نپوئیگی، دا صفیح دا۔ نو اللہ پاک فرمائی چی مویر کوئی یتیمانو تا مالون دی دوی، خو پا دی حال کے چی دا یتیمان ناسمجوی۔ کم مال التی جعل اللہ لکم قیاما، اغا مال چی اللہ پاک گرزول تاسو دی پارا سبب دی معیشت سہارا، کم مال تاسو دی پارا سہارا دا مراد وینا سبب دی معیشت دا چینی تاسو دنیا کی اغی ذریعے سر زندگی تیرا ہوئی دا مال، یعنی مال دی پارا اللہ جل شانہ دا وصف بیان کو چی دا سبب دی معیشت دا، سبب دی سکون دا پا دنیا کی چی سڑی سرا مال وی نو خوشحال وی ظاہر اعتبار سرا۔ دغا قیامن نا امام روح المعانی سے رحمہ اللہ فرمائی چی دنیا کے مال چی حلال مال وی دا سبب دی خوشحالی دا۔ امام روح المعانی سے فرمائی
او بل صاحب مشکات کے امام صاحب رحمہ اللہ یہ روایت نقل کی، فرمائی نعمن بالمال الصالح للرجل الصالح، دی نیک سڑی دی پارا حلال مال دا دی اللہ نعمت تا، مشکات حوالہ سر حدیث تا. او بل روایت کی دی لا بأس بالغنا لمن اتق اللہ، دی مالداری څه باک نه لري، یعنی پکار ده چې سړی مالدار وي، خو هغه سړی دی پاره چې هغه د الله خوف پکې وي، که د الله نه ډار پکې وي بیا مالداري ښه شی ده. دلته بیا مفسرین فرمایي چې کوم د مال مذمت رغله ده د اسلافو په اقوالو کې، مشرانو چې کوم د مال مذمت کړه چې مال ښه شی نه ده، اینه مراد حرام مال ده یا په حرامي طریقې سره کمون کې مال ده چې یو سړی په حرامي طریقې سره کمو کوي، مال مذمت شوی د قرآن او حدیث کې. چې حلال مال وي حلالي طریقې سره د مال کمایي کېدل شي بیا د الله نعمت ده. او بل ځکه الله جل شانو مال ته خیر هم ویلی دي، 30 سپاره کې الله جل شانو لفظ مال د پاره لفظ د خیر استعمال کړی ده. یو دا مسئله. دویمه الله پاک فرمایي ورزقوهم فيها وکسوهم، یعنی تاسو ټول مال ته ما حواله کوئ، ضرورت مطابق دوی باندې خوروئ، وکسوهم او دوی ته د لباس پیزار ولا انتظام کوئ ورکوئ. وقولوا لهم قولا معروفا، او یتیمانو سره چې خبره کوئ نو بھلی طریقې سره، خسته خواږه خبره، نرمه پسته خبره سره کوئ. یتیم سره د سخت خبره اجازت هم نشته ده. وابتلوا الیتاما، بل حکم چې الله پاک فرمایي چې تاسو ابتلا کې اچوي، لفظ یتاما جمع د یتیم، ازمایش کې اچوي یتیمان، یعنی ازمو کوي. حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی مطلب دا چې یتیم وړکه دا څه نه ستر شو نو یوه ورځې پیسې ورکړه چې بچو لاړ شه بازار کې ځان ته چپل واله، صرف ازمایش دی پاره چې زه اوس وګورم چې دا څنګه خریداري باندې پوهېږي که نه، ځکه د مال دغه به ته مال حواله کېږي. دویم یې سبزي ته واستوه چې بچو لاړ شه سبزي راوړه، دا سامان راوړه، نو هغې نه به تا ته اندازه لګي چې یاره اوس څه نه څه په خبرې پوهېږي، بازار کې ډیلینګ څنګه کوي، بیا څي څنګه رڅي څنګه، بیا چې کارګزاري وي نه خلي بیا جواب څنګه کوي. نو دغه الله پاک فرمایي چې د یتیم ولا ازمایش کوي په دې شي کې. حتی اذا بلغوا النکاح، تر دې پورې چې دی د عمر دی مدت د نکاح ته ورسیږي، به چې کله مدت د نکاح ته ورسیږي بیا به ورته مال حواله کوي. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، الله پاک فرمائی بیا کچیر تاسو محسوس کی دی دوی نا عقل مندی، رشد پوی تویل شي، یعنی که تاسو دغه یتیمان چې د کوم تربیت تاسو وکړو د دوی نه مو پوی محسوسه کړه، فدفعوا الیهم اموالهم، نو حواله کوي دوی ته خپل مالونه، خپل مال ته حواله کوي. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، او اے کفالت کوونکو د یتیمانو، یعنی چې کوم سړی د یتیم کفالت کوي هغه ته حکم ده چې تاسو مخورئ د یتیم ولا مال په اسراف سره او په جلدی سره، د دې وجه نه چې ستر شي بیا بیره نه خلي، په اسراف سره به نه خوري او جلدی سره به ډېر نه صرف کوي چې دا ستري کې چې ما ته ختم کړی وي، دوړو باندې پابندي ده. یعنی که یو سړی ده هغه ته یتیم بچی پاتې دي، د یتیم مال حفاظت دی وجنه خپل روزگار نشي کول، نو دته دا اجازت شته چې د یتیم مال نه ځان ته مناسبه دهړي مقرره کړي. د یتیم کفالت کوي، کله د یتیم مال کفالت نه کوي نو یتیم مال به یا ضایع شي یا به څوک نه یوسي، دی ورته ځان ویسار کړي چې زه د مال سنبالوم. اوس چې د یتیم مال دی وجنه خپل سر روزگار نشي کوي، د یتیم مال حفاظت کوي، لہذا هغې نه دی ځان ته مناسب چې کوم رسم کې رواج کې عرف کې کومه دیړي چلیږي ا دې ځان ته ولګوي، خو په دې کې به اسراف نه کوي او جلدی سره به خوري نه. ان یکبرو مطلب دا غدا کنه مخافت ان یکبرو، دی ډار دی وجنه چاله چې یتیم ستر شي به مانه حساب خلی زر زر خوره، دوړو باندې پابندی ده. ومن کان غریا، او کوم کس دغه تربیت کونکه کفالت کونکه د یتیم والا کچیر دا غنی وی، یعنی خپل صاحب استعداد وی، مالدار وی، فلیستعفف، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، دا بزان بچ کی دی یتیم مال خوڑنو نا، کچی تا دے خپل غریب و بیا ٹیکو، خوچ دے مالدار دا بیا بو نکی. ومن کان فقیرا، او چی دا کم ولی دا متولی دا دی یتیم کفایت کون که دا، کفالت کون که دا، فلیأکل بالمعروف، دے دیونا خوراکو کی خوب بالی خستا طریقے سرا، بالمعروف مطلب عرف مطابق، چی عرف کے دیدہ کما روزمرہ دیڑی جوڑی گی آدھے زان توالا گئی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بچکل تاسو حوالا کی یتیمانو تمالونا دی دوی، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، بیا پا دوی بندی گواہ هم مقرر کی،
گواہ په مقرر کوي چې ما ورته مال حواله کو. وکفا بالله حسیبا، او قیامت کې الله کافی ده د گواهی دپاره. دلته یو مسئله د فقهاو ده فقه والا، فان آنستم منهم رشدا، الله پاک فرمایي که تاسو محسوس کړئ د یتیمانو نه پویا عقل مندي، فدفعوا الیهم اموالهم، بیا مال ورته حواله کړئ. دغه پوی محسوسولو نه څه مراد ده؟ نو عام ائمه ثلاثه فقها فرمایي، امام شافعي، امام احمد، امام مالک صاحب رحمه الله، دغه درې وړه فرمایي چې عقل او فهم رشد چې بچی ته نصیب کیږي حاصلېږي، نو د هغې کفي عمر چې کوم ده هغه 25 سال ده. دوی 25 سال دا تړلی چې 25 سال کې د مال حواله کی، بیا که دا لوپر وي که دا کمکل وي، بس بیا که ضایع کوي بیا خپله مرضي ده چې 25 سال ته ورسېږي بیا ورته مال حواله کا. امام ابو حنیفه دوی یې د ائمه ثلاثه چې نه به ورته حواله کوي. ائمه ثلاثه د درې امامان فرمایي چې څو پورې دکې پورا پویه نه وي رغله مال به ورته نه حواله کوي. امام ابو حنیفه صاحب دلته اجتهاد کوي. امام ابو حنیفه صاحب فرمایي چې نه دا بچی چې 25 سال ته ورسي بیا به ورته حواله کوي. ویلې دلیل سره امام ابو حنیفه څه عجیب شخصیت تیر شوی که نه په دنیا کې. موږ شیخ صاحب ویلو چې امام ابو حنیفه بریتونو کې سپږې لټوي، خلک سر کې سپږې لټوي، دی په بریتو کې سپږې لټوي. داسې یو عجیب دلایل راوباسي، دلیل ته سوچو کې حیران وشئ. امام ابو حنیفه صاحب فرمایي چې یتیم بچی چې 25 سال ته ورسي خپل مال به ورته حواله کړي. ولې؟ دی فرمایي چې 25 سال کې خو سړی نیکه جوړېږي، لونډان شته موږ سره 25 سال کې لونډان ګرځي، په 30 سال کې هم لونډان ګرځي، سره وده نه کړی. امام ابو حنیفه صاحب فرمایي چې 25 سال کې سړی نیکه ګرځي. څنګه نیکه ګرځي؟ فرمایي چې د بلوغ مدت د نرینا دپاره کم نه کم مدت 12 سال ده، 12 کاله، یعنی کم مدت چې وي چې بچی بلغېږي 12 سال ده. او د حمل د مور په خېټه کې تیرونو کم نه کم مدت 6 مهینې ده. امام ابو حنیفه صاحب په نسبت باندې، یعنی که د یو سړي دا ممکن ده که یو سړي واده وکړو 6 مهینې کې بچی راوړو، دا به د وي داسې کېدل شي چې 6 مهینې کې مور خېټې نه بچی جوړ شي، پیدا شي، راوځي. دا ممکن، دا جایز دي، ممکن دي، نسب به دنه ثابت وي. نو امام صاحب فرمایي چې 12 سال کې سړي د بلغ کېدنو کم مدت 12 سال ده، او د مور په خېټه کې چې بچی وخت تیری د هغې کم مدت 6 مهینې ده. نو اوس یو بچی دا استر شو د 12 سال شو، چې تا ورته 12 سال کې واده وکړو، نو په 12.5 سال 6 مهینې کې د بچی راوړو. ګورې د فقه مسایل دي که نه، دا خو پورا قانون مطابق د چې 12 سال کې دی واده وکړو، نو د ښځې سره ټیم تیر کو 6 مهینې کې د بچی راوړو. بلې خو دی که نه چې بچی یې راوړو، هغه کوم بچی چې دنه پیدا شو هغه ته 12 سال نور عمر ملا، هغه یعنی هغه 12 سال تیر شو، چې هغه 12 سال تیر شو هغه بیا واده وکړو، هغه واده وکړو په 12 سال کې. کوم بچی چې 6 مهینې کې پیدا شو هغه واده وکړو، ښه چې هغه واده وکړو هغه بیا 6 مهینې کې بچی راوړو، نو چې د کوم پیله پلار و دغه 25 سال کې نیکه جوړ شو که نه. پوه شوي په خبره؟ داسې حیران غوندې شوي. نو امام ابو حنیفه صاحب دلیل دغه ده چې 25 سال کې سړی نیکه جوړېږي. نو چې نیکه جوړېږي، اوس د 25 سال د نیکه جوړېدنو مدت ته خپل مال ورته حواله کړه، که ضایع کوي که غر کوي، د کار ده. اوس تا ته د مال ویسرولو اختیار نشته ده. خو دا درې کوم ائمه دي، امام شافعي، امام مالک، امام احمد ابن حنبل صاحب، دوی فرمایي چې نه مال به نه حواله کوي چې څو پرې پوره هوښیار نه وي. خو د موږ مسلک دغه ده چې 25 سال ته ورسي بیا ورته خپل مال حواله کړه. ولا تؤتوا السفهاء، او ما حواله کوي، مویر کوي بوقوفانو ته، ناسمجو ته، اموالکم مالونه د دوی، التي اغمال جعل الله لكم قیاما چې ګرځولی ده الله پاک د مال تاسو د پاره سهارا، ورزقوهم او ویر کوي کھلاو او اخروی دوی باندې یتیمانو باندې، فیها په دې مال کې، وکسوهم او اروا غوندوي پهناو، یعنی امدغه مال نه ور باندې خوراکام کوي او لباسم وی دخلی. وقولو لهم او خبرې کوي یتیمانو سره، قولا معروفا خبرې خیستا، وابتلوا الیتاما او ازمایش کې واچوي یتیمان، حتی اذا بلغوا النکاح تر دې پوری چې کله ورسی دوی مدت د نکاح ته، یعنی مدت د نکاح نه مراد بلوغ ده، چې بلوغ ته ورسی،
فإن آنستم منهم رشدا بکچری محسوس کئی تاسو دی یتیمانو نا پویا عقل مندی فدفعوا الیہم اموالہم نو حوالا کئی دوی تا مالونا دی دوی ولا تأکلوها او مخری مالونا دی یتیمانو اسرافا پو اسراف سرا وبدارن او پو تیزی سرا ان یکبرو دی ڈارنا چی دوی بسترشی سبقت سرا بیڑی بیڑی کے مخوری چی دوی سترشی دی ڈار دی وجنا ومن کان غنیا او سوک چی مالدار وی فلیستعفف نو دے زان بچ کی دی یتیم مالنا ومن کان فقیرا او سوک چی وی فقیر دا کفالت کا ان کا دی یتیم دا خپل فقیر وی فلیأکل بالمعروف نو دے خوراکو کی دی یتیم مالنا پو خی طریقے سرا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ بِكَلَا چه حوالا کئی تاسو دوی تا مالونا دی دوی فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ نو گواہ مقرر کئی پو دوی باندی دا حکم استحبابی دا مفسرین فرمائی دا استحباب سر تعلق ستی وجوبی حکم ندا یعنی دا مستحب دی چه گواہ پو مقرر کی وَكَفَى بِاللَّهِ حَصِيبًا او کافی دا اللہ پاک گواہی کا ان کے اللہ دے متعمل آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير.